بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمون د عربي کا معلم حصہ اول دویم نمبر سبق ته او ضروری اصطلاحات هم شروع کړو. په ضروری اصطلاحاتو کې څه ضروری تقریبا 12 ضروری خبرې هغه مې زده کړې. نن به ان شاء الله د 13 نمبر په ضروری اصطلاحاتو کې مشدد یعنی چې په کم حرف تشدید یعنی شد وي. دا الټا تین چې دی ته مونږه شد وایو، دې ته شد هم وایي. داسې دا الټا تین چې دی او دې ته تشدید هم وایي. نو چې په کوم حرف د پاسه دا شد وي هغې حرف ته مشدد وایي. لکه مثلا اوس ګورئ دا با ده، په دې با د پاسه دا شد دی، نو پوره دې با ته مونږ مشدد وایو ځکه چې په ده باندې شد دی. دا تا ده، په دې تا باندې دا شد دی، نو د دې شد د وجې نه دې پوره تا ته مونږ مشدد وایو. مونږ وایو دا تا مشدد ده چې په دې باندې شد دی. ٹھیک شو؟ نو هغه حرف ته مشدد وایي چې د کوم حرف د پاسه شد وي. لکه محمدون کې دا محمد نه دی، په دې کې دا میم چې دی که نه، دا میم یو میم پکې دا اولنی دی او یو پکې دا دویم میم دی. اول میم دی بیا حاله بیا بل میم دی، نو دا دویم میم چې دی که نه دا پکې مشدد دی. نو دغه پکې ما لیکلي یعنی لکه محمدون کې دویم میم دا مشدد دی. نو چې د کوم حرف اوس ګورئ د میم د پاسه چې شد وي نو موږ وایو دا میم مشدد دی. د نون د پاسه چې شد وي موږ وایو دا نون مشدد دی. نو مشدد هر هغه حرف ته وایي چې د کوم حرف د پاسه شد یا تشدید وي. دې ته موږ شد هم وایو تشدید هم وایو. دا بره چې دا الټه کوم تین غونته دی دې ته موږ شد هم وایو تشدید هم ورته وایو. نو چې د کوم حرف د پاسه د کوم ټکي د پاسه چې دا شد وي هغه پوره ټکي ته موږ مشدد وایو. دا با مشدد ده، تا مشدد ده، میم مشدد ده، نون مشدد ده. نو داسې ورپسې ورځه نو چې څونه اتم حرف باندې شد وي هغې حرف ته به مشدد وایي. 14 نمبر تعریف څه ته وایي؟ یعنی معرفه اسم ته تعریف وایي. معرفه هم ورته وایي، تعریف هم ورته وایي. معرفه او تعریف یو شی دی. یعنی کوم اسم چې معرفه وي هغه ته معرفه هم وایي، تعریف هم ورته وایي. یا یو نکره عام اسم ته وایي، عام نامعلومه ته وایي. او معرفه معلومه ته وایي، خاص اسم ته وایي، خاص اسم. نو یو نکره یعنی عام اسم نه معرفه یعنی خاص اسم جوړولو ته تعریف وایي. ګورئ ما یې 2 تعریفونه ولیکل، د تعریف مې 2 تعریفونه ولیکل. یو خو ګوره د یو څیز چې موږ تعریف کوو، یاره یو څیز موږ زده کوو، اوس د یو کتاب موږ اول تعریف کوو چې یاره دا کتاب کې یو سبق وي د هغه، یا د یو څیز موږ یو اسم دی د هغه اسم تعریف کوو، یا د یو فعل تعریف کوو، یا د یو حرف تعریف کوو. نو یو هغه تعریف ته وایي چې د هغې هغه کوم یعنې د هغې کوم مقصد وي هغه بیانو. او دویم چې دی تعریف معرفې ته هم وایي. نو تعریف معرفه اسم ته هم وایي. یا خو دا تعریف وکړه چې یاره د تعریف څه ته وایي؟ معرفه اسم ته وایي. یا یو خبره دا شوه. دویمه خبره یا یو نکره یعنی عام اسم نه معرفه یعنی خاص اسم جوړولو ته تعریف وایي. د نکره اسم نه چې معرفه اسم جوړی که نه نو دغې ته هم تعریف وایي. یا معرفه اسم ته تعریف وایي، یا د نکره اسم نه چې معرفه جوړی نو دغې ته تعریف وایي. لکه رجلون دا نکره اسم دی، نکره دا رجلون نکره اسم دی، دا پورا نکره اسم دی. د دې نه مونږ معرفه اسم جوړ کړو، دا الف لام په شروع کې داخل کړو. الرجلو د رجلون نه مونږ څه کړو؟ الرجلو. نو دا رجلون چې دی دا نکره دی، نکره. او دا الرجلو دې ته معرفه هم وایي، او دې ته تعریف هم وایي. یعنی دا اسم تعریف دی یا دا اسم معرفه دی، دواړه نومونه ورته ویلی شي. اوس 15 نمبر تنکیر څه ته وایي؟ هر نکره اسم ته نکره هم وایي، تنکیر هم ورته وایي. نکره ته تنکیر هم وایي، نکره هم ورته وایي. دا آسان تعریف شو. نکره اسم ته تنکیر هم وایي، نکره هم نوم دی، تنکیر هم نوم دی. نکره او تنکیر دواړه یو شی دی. یا یو اسم نکره کولو ته تنکیر وایي، یو معرفه اسم دی هغه چې کله نکره کې نو هغه ته تنکیر وایي. لکه الفرسو دا معرفه دی، دا الفرسو معرفه دی ځکه د په شروع کې الف لام دی. نو دا الف لام چې د کوم اسم په شروع کې وي هغه به معرفه وي. نو د دې نه چې کله مونږ نکره جوړو نو د الف لام ته ختم که اخري حرف باندې تنوین واچوه بس دا نکره شو. دا اوس وګورئ د دې الفرسو نه فرسون شو، فرسون هغه الف لام ته مونږ ختم کړو. نو دې فرسون ته نکره هم وایي او تنکیر ورته هم وایي. ٹھیک شوه؟ د دې دواړه نومونه دي، تنکیر ورته هم وایي. تنکیر نکره او تنکیر دواړه دا
نکره مو تنکیر ورته وایي. اوس 14 نمبر لام تعریف څه ته وایي؟ لام تعریف اصل کې معرفت ته وایي. نو معرفي والا لام تعریف معرفي والا لام ګوره لام تعریف دی الف لام دا الف او دا لام چې دی دی الف لام ته لام تعریف وایي. دی الف لام ته لام تعریف وایي چې کله په یو نکره اسم دا الف لام ولګي په یو نکره اسم په شروع کې دا لګي. هر کله چې یو نکره اسم نه معرفه جوړه په شروع کې دا الف لام ولګاو بس دا معرفه شو. نو چې کوم نکره اسم کله چې په یو نکره اسم دا الف لام ولګي نو هغه نکره اسم معرفه شي. نو ځکه دی الف لام ته لام تعریف وایي. لکه مثلا ګورئ موږ سره کتاب دی کتابون دا کتابون دی کتابون د دې نه معرفه جوړوم نو د په شروع کې الکتاب ولګوا الکتاب نو دا الف لام بیا د دې نکره اسم نه دا تنوین ختمي. ٹھیک شو دي دا قشان ګورئ طالب دی طالبون ٹھیک شو. اوس د په شروع کې الف لام ولګوا الطالب نو ګورئ دا یو معرفه دی دا الطالب الف لام چې په شروع کې او چې کوم په شروع کې الف لام نشته دا نکره دی نو دا ځکه معرفه دی د په شروع کې دا الف لام دی نو دی الف لام ته لام تعریف وایي. معرفي والا لام تعریف څه ته وایي؟ معرفه کول والا لام. نو د دې چې کوم نکره اسم وي هغه نه چې موږ معرفه جوړو په شروع کې الف لام ولګوا بس دا معرفه شو. نو دا ته معرفي والا لام وایي. لام تعریف څه ته وایي؟ معرفي والا لام. اوس ګورئ معرف باللام معرف چې دی کنه دا د اسم مفعول صيغه ده د ثلاثي مزید فی ابوابونه. معرف معنی نه معرفه جوړولو والا او معرف معنی نه چې معرفه جوړ کړی شوی باللام د لام سره چې یو اسم معرفه شوی نو هغه اسم ته معرف باللام وایي. چې د کم اسم په شروع کې الف لام لګیدلی اق پورا اسم ته معرف باللام وایي چې یاره دا اسم د دې الف لام په ذریعہ معرفه شوی دی. معرف معنی چې معرفه شوی دی. معرف معنی سره معرفه شوی باللام لام سره د با معنی را سره او لام ته وایي. نو معرف باللام لام سره معرفه شوی لام سره معرفه شوی معرف باللام لام سره معرفه شوی. یو نکره اسم په شروع کې لام ولګوا نو دی لام د وجه نه دا نکره اسم معرفه شو نو مونږ دا قسم ته معرف باللام وایو. هر هغه اسم چې لام تعریف په شروع کې وي هر هغه اسم چې په شروع کې لام تعریف وي داسې اسم ته معرف باللام وایي. داسې اسم ته څه وایي؟ معرف باللام. اوس الکتاب د په شروع کې دا الف لام دی نو دی پورا الکتاب ته د پورا اسم ته معرف باللام وایي چې یاره دا پورا اسم دا کتاب چې دی دا د الف لام سره معرفه شوی دی دا د لام په ذریعه سره معرفه شوی دی. لکه اوس دا الرجل دی دا رجلون چې دی دا یو اسم دی نو د په شروع کې الف لام ولګیدو نو د دې الف لام په ذریعه سره دا معرفه شو نو د پورا اسم ته د پورا الرجل ته معرف باللام وایي چې یاره دا رجلو اسم د لام په ذریعه سره معرفه شوی دی. اصل کې دا لام دی دا لام تعریف چې دی کنه دا اصل کې لام دی دا معرفي والا حرف چې دی دا صرف یو لام دی او دا الف ورسره ځکه لګي چې دا لام ساکن وي نه ویل کېږي نو دې سره بیا موږ دا حمزه لګو. الفرس په دې شروع کې چې دا کوم الف لام دی نو د دې الف لام د وجه نه دا فرس دا معرفه شو نو دې پورا الفرس ته موږ معرف باللام وایو چې یاره دا الفرس د لام په ذریعه سره معرفه شوی دا په دې لام معرفه شوی دی دا لام ته لري که واپس نه کېږي چې لام په ولګي بیا معرفه شي. نو الحجر د په شروع کې دا الف لام ولګېدو نو د دې الف لام د وجې د پورا حجر چې دی دا معرفه شو نو موږ دته وایو الحجر معرف باللام دی. دا الحجر دا معرف باللام دی د په شروع کې الف لام راغلی د دې لام د وجې نه دا الحجر معرفه شو دا لام ته لري که دا واپس نه کېږي حجرون شي بیا الحجر معرفه حجر نکره دا الف لام ته لري که بیا نکره شي نو ځکه ورته معرف باللام وایي چې د په شروع کې الف لام ولګېدو. وحدت څه ته وایي؟ واحد اسم ته وحدت وایي. تسنیه دوو ته وایي او د دوو نه چې زیات شي هغې ته جمع وایي. دا یې درته ساده الفاظو کې مې درته وویل. وحدت څه ته وایي؟ واحد اسم ته وحدت هم وایي
واحد هم ورته وي، وحدت هم ورته وي، مفرد هم ورته وي. دا قلم ما سره یو دی کنه یو، مونږ ورته یو وایو او په اردو کې ورته یا عربی کې ورته واحد وای، واحد قلم، واحد قلم. ٹھیک شو؟ او دی واحد ته وحدت هم وای، او دغه واحد ته مونږ مفرد هم وایو. مفرد هم یو ته وای، وحدت هم یو ته وای، او واحد هم یو ته وای. ٹھیک شو؟ نو واحد اسم ته وحدت وای، واحد ورته هم وای او وحدت ورته هم وای او مفرد ورته هم وای. لکه رجل چې دی کنه یو سړی، رجل دا یو سړی. نو موږ دا رجل داسې لفظ دی چې دا دې ته وحدت هم وای، دې رجل ته واحد هم وای، دې رجل ته مفرد هم وای. فرس یو فرس اس ته وای، اس ته. نو فرس یو اس. نو دا فرس داسې لفظ دی چې دې لفظ ته وحدت هم وای، واحد هم وای، مفرد هم وای. ٹھیک شو؟ حجر معنی ده یو کاڼی. نو دا حجر داسې لفظ دی چې دته وحدت هم وای، واحد هم وای، مفرد هم وای. ٹھیک شو؟ یو کاڼی. نو موږ ورته پښتو کې یو وایو او په علمي انداز کې ورته وحدت هم وای، واحد هم ورته وای، مفرد هم ورته وای. ٹھیک شو؟ اوس تسنیه څه ته وای؟ دوه څیزونو یا کسانو ته تسنیه وای. دوه قلمان دي، دا مثلا دوه قلمان شو، فرض کړه یو دا قلم دی یو دا، نو دې ته تسنیه وای. ٹھیک شو؟ نو دوه څیزونو یا دوه کسان، دوه طالبان ما سره ولاړ دي. که هغه طالبان وي، که طالبات وي، که هر څه وي، که مذکر وي، که مؤنث وي. ٹھیک شو؟ نو که دوه څیزونه وي، که دوه طالبان وي وغیره وغیره، دوه استادان وي، دوه عام سړي وي، نو هغې دپاره به مونږ بیا هغې ته مونږ تسنیه وایو. ٹھیک شو؟ او مثنی هم ورته وایي. تسنیه دوه څیزونو یا کسانو ته تسنیه هم وایي او مثنی ورته هم وایي. لکه رجلان داسې یو لفظ دی، دا رجلان داسې لفظ دی چې دا د دوو کسانو لپاره استعمالیږي. رجلان داسې لفظ دی چې د دوو څیزونو لپاره، دوه سړو لپاره استعمالیږي. رجلان معنا ده دوه سړي. رجل معنا ده دلته کې د رجل معنا ده یو سړی. رجلان داسې یو لفظ دی چې د دې نه دوه سړي معلومیږي. آنې اواز چې پکې نو دا دوه سړي. رجلانې دوه سړي، قلمانې دوه قلمان، کتابانې دوه کتابونه. نو دغه ته تسنیه وایي. ٹھیک شو؟ دوه سړي، کتابانې دوه کتابونه، قلمانې دوه قلمان، سبورتانې دوه بوډونه، غرفتانې دوه کمرې، مروحتانې دوه پکې. دغه شانتې استادانې دوه استادان، طالبانې دوه طالبان. ٹھیک شو؟ نو دغه ته تسنیه وایي. جمع داسې لفظ ته جمع وایي، داسې لفظ ته جمع وایي چې د دوو نه زیات څیزونو دپاره استعمالیږي. لکه چې د دوو نه زیاتېږي که نه هغې ته جمع وایي. چې درې یا څلور یا پنځه، خو چې د دوو نه زیاتېږي په عربۍ کې هغې ته جمع وایي. مونږ زموږ په پښتو کې، اردو کې، عربۍ، پښتو، اردو، انګریزي، پنجابۍ، هر ژبه کې یو ته واحد وایي چې د یو نه زیاتېږي مونږ ورته جمع وایو. واحد عربي داسې یو ژبه ده چې هغې کې یو ته واحد وایي، دوو ته تسنیه یا مثنی وایي، او چې د دوو نه زیاتېږي هغې ته جمع وایي. نو جمع داسې لفظ ته جمع وایي چې د دوو نه زیات څیزونو دپاره یا د دوو نه زیات کسانو دپاره استعمالیږي. لکه رجال د دوو نه زیات سړي، ډېر سړي. درې یا ډېر سړو ته رجال وایي، ډېر سړي. کتب درې یا زیاتو کتابونو ته، دریو ته کتب وایي او د دریو نه زیاتو ته کتب وایي. ٹھیک شو؟ اقلام داسې یو لفظ دی چې دې ته مونږ جمع وایو. دا ډېر قلمانو دپاره، د دوو نه زیاتو قلمانو دپاره اقلام لفظ استعمالیږي. دغه شانتې اساتذه، دغه مسلمونه وغیره وغیره، دغې ته جمع وایي. اوس وګورئ، یو جمع وي، یو اسم جمع وي. دا رجال وګورئ، رجال د ده واحد راځي رجل، تسنیه یې راځي رجلانې، او د ده جمع راځي رجال. نو دا دې ته جمع وایي. یو جمع وي، یو اسم جمع وي. نو جمع خو داسې وي چې د هغې واحد او تسنیه وي. جمع هغې ته وایي چې د هغې واحد او تسنیه وي. اسم جمع څه ته وایي؟ اسم جمع داسې لفظ ته وایي. اسم جمع داسې لفظ ته وایي چې هغه واحد وي، هغه لفظ واحد وي، خو د ډېرو کسانو لپاره استعمالیږي. اوس قوم نه دی، قوم دا قوم واحد دی، خو قوم کې خو یو کس نه وي که نه، پوره 50-50-1000 کسان پکې وي، یو قوم وي، په هغې کې څومره په سوونو په زرګونو کسان وي، خو هغې ته یو قوم وایي.
اوس چې دوه قومونه شي بیل بیل دوه قومونه دي یو قوم دلته کې دی په دې کې 50 شپېته کسان دي 100 زر پکې واخله یو قوم هغلته کې دی نو دغه ته قومان وایي قومانی دوه قومونه یو قوم دار یو قوم هغه دی په دې قوم کې ځان له په سوونو زرګونو کسان دي په هغې قوم کې ځان له په سوونو زرګونو کسان دي نو دې ته یو قوم وایي او دغه چې ورسره کې نو دا قومانی شو او چې د دې نه درې کې یا زیات کې هغې ته اقوام وایي اقوام نو په اقوامو کې هر قوم کې ډېر ډېر کسان وي نو لفظ واحد دی خو په ډېرو کسانو باندې دلالت کوي ډېر کسان پکې جمع دي په دې واحد لفظ کې ډېر کسان جمع دي نو ځکه د واحد لفظ ته اسم جمع وایي اسم جمع ورته ځکه وایي چې لفظ واحد دی خو د ډېرو کسانو دپاره دا لفظ استعمالیږي اوس قوم د یو لفظ دپاره د یو سړي دپاره قوم نه استعمالیږي پوره د 100 زر 2000 کسان دپاره دا یو قوم لفظ استعمالیږي ٹھیک شو نو هغه پوره قوم وي اوس زموږ د غرونو علاقې چې څومره دي په هغې کې خپل قومونه دي حسن خیل دا خپل قوم دی دغه شان دی ورپسې ملک خیل او دین خیل کاکړ قوم هر یو قومونه پکې خپل دي په هر علاقه کې که زموږ پاکستان کې که د پاکستان نه بهر ملکونو کې وي خو په هر ملک کې خپل قومونه دي نو په یو قوم کې په سوونو زرګونو کسان وي نو دا قوم واحد لفظ دی قوم د دې قوم تسنیه جوړیږي اقوام دا قومانی او د دې قوم جمع جوړیږي اقوام ډیر قومونه نو دا قوم واحد لفظ دی ٹھیک شو خدا د ډیرو کسانو لپاره دا یو قوم لفظ استعمالیږي نو دې قوم ته اسم جمع وایي چې دا خو دا لفظ واحد دی خو د جمع کسانو د ډیرو کسانو لپاره استعمالیږي نو ځکه ورته اسم جمع وایي دغه شان اوس یو رهتون دی رهتون پوره گروپ دپاره پوره جماعت دپاره استعمالیږي رهتون دا یو لفظ دی واحد لفظ دی او د دوه ډلې چې وي نو هغې ته رهطان وایي رهطان او نو دغه رهتون چې دی دا واحد اسم دی خو د ډېرو کسانو لپاره استعمالیږي نو دې ته مونږ اسم جمع وایو نو اسم جمع داسې اسم ته وایي اسم جمع داسې لفظ ته وایي چې لفظ واحد وي خو د ډېرو خلکو لپاره استعمالیږي نو دغه لفظ ته مونږ اسم جمع وایو چې لفظ واحد وي او د ډېرو کسانو لپاره کم لفظ استعمالیږي نو دغه لفظ ته اسم جمع وایي چې لفظ واحد وي او د ډېرو کسانو لپاره استعمالیږي نو دغه لفظ ته اسم جمع وایي ٹھیک شو اسم جمع داسې لفظ ته وایي اسم جمع داسې لفظ ته وایي چې لفظ یو وي لفظ واحد وي یو وي یعنی مفرد وي خو دا لفظ د پوره جماعت یعنی یو ګروپ یا ډلې دپاره استعمالیږي لکه قوم پوره قوم دا پوره قوم دی رهتون یو ګروپ یا جماعت نو دا زمونږ دا عربي کا معلم ضروري اصطلاحات اول پکې مشدد پیژنو بیا تعریف پیژنو تنکیر مو پیژنو لام تعریف معرب باللام وحدت تثنیه جمع اسم جمع نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه